تیر درس کې مونږ او تاسو د دې خبره وضاحت وکړه چې دلته طالب دا اجمالاً راغلی دی اجمالاً. نو د اجمالاً کې دوه احتمال دي. یو احتمال په اجمالاً کې دا دی چې دا دی یا صفت تا ادله وشي، ادله اجمالیه، او دویم احتمال په کې دا دی چې دا دی یا صفت د احوال شي، احوال اجمالیه، ادله اجمالی او احوال اجمالی. ادله چراغ نو تاسو ویلی دي ادله د شرع چې ده دا سلور دي: کتاب الله تعالی وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اجماع الامت او قیاس. او په علم الوصول کې د دې ادله اربعو احوال اجمالی بیانېږي. څه بیانېږي؟ مسله باندې ځان پوکي. په علم الوصول کې څه بیانېږي؟ احوال اجمالیه د دغه ادله اربعو بیانېږي. او بیا د دغه احوال اجمالیو نه استنباط د احکام شرعیو کیږي. د چا کیږي؟ مثال به په خارج کې څنګه ای طالبہ؟ مثال په خارج کې د څه دی؟ اصول کې منګه او تاسو یو خبره کړې ده چې قراءت شاذ د کتاب الله دا په قوت د خبر واحد، دا په قوت کې د خبر واحد او قیاس نه کم نه دی. قراءت شاذ د چا؟ دا په قوت کې د چا نه؟ د خبر واحد او د قیاس نه کم نه دی. نو دی واجب العمل دی او قانون دا دی چې د په مقابل کې به خبر واحد او قیاس متروک وي. ګوره د قرات شاذ په مقابله کې به څه شی متروک وي؟ خبر واحد او قیاس. دا مسله مونږ او تاسو په علم الاصول کې چې د زده کړې ده. نو دا حال اجمالی شو. خلاصه دا راوتله د اصول فقه مسله چې القراءة الشاذة قوية بالنسبة الى الخبر الواحد والقياس. قراءت شاذ دا قوی دی په نسبت ته چا؟ د حال اجمالی شو. په چا کې بیانېږي؟ اصول فقه کې بیانېږي. په چا کې بیانېږي؟ الکه اوس د دین استنباط د احکام او د مسایلو کېږي. نو مسله متنه څه ثابته کړي؟ مسله متنه دا ثابته کړي دا په قرات د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې په کفاره د یمین کې راضی ګورا فصيام 3 ایام متتابعات. هغه د 3 ورځو سره قید د متتابعات لګی. د ایامین سره قید د چا لګی؟ نو چې قید د متابعات لګی نو امام سے مبارک وای چې په صوم د کفاری د یمین کې به دا کس تتابع کوي او دا تتابع شرط ده. تتابع څه شی ده؟ یعنی دا روجه به پر لپسې نیسي د دې په منځ کې به انقطاع نه کوي. امام شافعی رحمه الله وای تتابع شرط نه ده. دلیل د امام صاحب څه شی دی؟ کوم ځای نه استدلال کوي؟ دلیل د امام صاحب قرائت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی چې دا قرائت شاذ دی او قانون دا دی چې قرائت شاذ دا قوی دی په خبر واحد او په قیاس باندې. په چا باندې؟ نو د دې په مقابل کې کوم خبر واحد راغلی چې غي کې قید د تتابع نه وي یا قیاس تقاضا د دې کې چې الکه روزه دی ونی ولې شو تتابع دی پکې نه وي، نو دغه قیاس طالبہ او دغه خبر واحد په مقابل د چا کې دغه قرات شاذ کې څه شی متروک وي. نو حال اجمالی مو پیژاند. اصول فقه کې دغه حال اجمالی بیان دی او استنباط نه دغه مسلې وشي. دویم صورت تراشی حال اجمالی د سنتونه چاغین استنباط د حکم شرعي شوی وي. لکه اصولیان وای د کوم راوی عمل چې مخالف د حدیث نراشي نو دا قطع ده په حدیث کې. یو راوی د یو حدیث روایت کړي نو په روایت کې یو شی دی، په روایت کې څه شی دی؟ او بیا چې موږ عمل د راوی ته کتلای دی نو عمل د راوی بل شی دی. روایت کې او عمل د راوی نو دا بقطحی پچا کې په دغه حدیث کې نو دا حدیث بیا حملی کی طالب په استحباب باندې او یا به حملی کی په نسخه باندې. کداغه سی حدیث موږ استاد مخه تراغه نو یا به استحباب حملی کی او یا به حملی کی پچا باندې. الکه مثال به د هغه د پاره شکل هم دا قاعده او پیژندله. دا د اصول فقه او قاعده ده.
اوس استنباط د مسلې تینا څنګه کو هغه دا ګوره حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای اذا ولغ الكلب في اناء احدكم سار سنن کې ورته تیر وی کله د یو چا په لوخي کې سپې خوله کته کې یعنی یو لوخي کې سپې خوله کته کړل او دغه نه څه شی وخوړلې او بیت نه وسکلې نو فغسلوه 7 مرات نبی علیہ السلام فرمای تاسو د لوخي لره او کرته چې دی وینځي سو کرته وینځي او کرته وینځي دا یو مسله شوله او په نورو احادیثو کې راځي چې فغسلوه 3 مرات 3 کرته وینځي یو کې د او کرته ذکر راغی او په بل کې د چا ذکر راغی نو طالب اوس امام شافعی رحمه الله استدلال د اول روایت نه کوي چې هغه کوم روایت کې څو کرته راغلی دی او کرته راغلی دی خو لیکن مونږ چې وکتل او نور علما وایي چې 3 کرته بلوخي وینځلای کیږي لازمان نو اوس وی مونږ چې وکتل د مخکنی روایت راوی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څوک طالبا دا اولنی روایت راوی څوک ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو چې دا اولنی روایت راوی هغه نو اوس مونږ ویل چې روایت کله مخالف اومندل شي د چانه د عمل دراوینه نو دا به دلیل د قطعی په دې روایت کې نو یا به حملیږي په استحباب او یا به حملیږي په نسخه وای مونږ چې خپل عمل د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وکته نو هغه چې د لوخه سو کرتی وینځلې ده 3 کرته ور روایت ته نه د سور راغلې ده او خپل عمل څه شی و نو بس خبره ده چې دغه روایت چې کوم د ابو هريره رضی الله عنه نه را نقل دی دا حمل کا پچا باندې په استحباب باندې 3 کرته به لازمی وینځي او کرته وینځل چې دا مستحب دی خو شوي تاسو دویمه نمونه منګو تاسو وایو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای ایما امراه نکحت نفسها بغیر اذن وليها فنکاحها باطل 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 3 کرته راغلی تاسو اصول شاشي کې تیر دی کوم یو خزه چې خپل ځان بغیر د اجازت د ولی نه چاته په نکاح باندې ورکی نو د دې نکاح باطل ده دا خبر 3 کرته نبی علیہ السلام کړي ده سو کرته کړي ده طالب نو نه چې نکاح باطل ده نو اوس دې تراشی حدیث مبارک کې راغله نکاح باطل ده او راویه چې موږ کتلې د حدیث مبارک څوک ده نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ده او بیا چې بیرته منګه فعل او عمل د عائشه رضی الله عنها ته وکتل عمل د عائشه رضی الله عنها ته وکتل نو داغه مبارک عمل طالبہ د هغه د روایت خلاف ده هغه خپل یو انصاریه جنې چې د دې په تربیت کې وچاته په نکاح ور کړي و یو دوی خپل وریره د حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما لور وا هغه چاته په نکاح ور کړي او په داسې حالت کې چې دغه پلار موجوده نو په حالت غیاب کې نو ګوره روایت نه یو شی معلومیږي او عمل د دې نه څه شی معلومیږي بل شی نو دا قطع د پچا کې په دغه روایت کې نو مونږ ویل چې دا بیا حملېږي په نسخه باندې او یا به حملېږي په استحباب باندې نو او که فیصله چې دا حمل دلته په استحباب باندې خبره ده چې جنې دي ځان چاته بغیر د چانه که ورکړه نو ګناه ده ښه کار نه دی کړی خو که ورکړی شوه او ځان یې په نکاح ورکړه نو ښځه ده که نه نکاح ده که نه ده او نکاح وایي ټیک نکاح څه شی دی طالبه دویم مثال تراشه مثال د حال اجمالی د اجماع نه چې استنباط د حکم شرعي ورنه شوی وي ور اصولیان علما وی اجماع د متأخر يرفع اختلاف المتقدم د رستنیو اجماع د متقدمینو اختلاف رفع کوي د رستنو خلکو اجماع د متقدمینو اختلاف څه شي کوي اختلاف رفع کوي دغه د پاره به مثال څنګه ګورئ لکه نکاح موقته یا متعه کې د صحابه کرامو اختلاف و دا اولنا گرچه جمهور په دې قائلو لیکن عبدالله ابن مسعود صاحب نظرم په ابتدا کې د جوازو د عبدالله ابن مسعود صاحب نظر د جوازو ممکن نور صحابه کرام به مو چې دغه نظر د جوازو ولیکن رستو صحابه کرام راولګېدل او هغه اجماع وکړه رستونو چې نکاح متعنو رس شه ده نو دا د رستونو علما اجماع چې ده دا اختلاف د متقدمینو ورکی کوی کې دا مخکنه اختلاف چې کوم موجود هغه بيخي د مین زلاړ د رستونو د چا د وجه نه د اجماع د وجه نه دا حکم چې مستنبط حالو چې مستنبط د چانه طالبه الا سلورم داغه د پاره چې منګو تاسو مثال د حال اجمالی د قیاس
اصولیان وی قیاس یو دلیل دی د ادله او د شرعینا او حجتیت په کتاب الله او په سنت رسول صلی الله علیه وسلم سره ثابت دی. اوس په دغه صورت باندې په دغه قیاس باندې اثبات د حکم شرعي کیږي او دینه بیا موږ او تاسو استنباط د ډیرو احکام شرعیه وکړو. د چاته نه کو طالبہ د ډیرو احکام شرعیه او استنباط نه کو هغه موږ او تاسو مخه تر رواني د قیاس عمر نمونه موږ او تاسو وینو. نو دا غ حال اجمالی چې بیانېږي په چا کې طالب په اصول فقه کې په چا کې اصول فقه په دې باندې ان شاء الله تاسو پوښ ولای. فقه راغله اصول فقه راغله د دې پیژنګلو په کار د چې دا اوس چاته ویل کېږي. نو په زمن کې د اصول فقه به فقه موږ او تاسو پیژنو. اصول فقه طالبانو دا مرکب اضافي نه او د مرکب اضافي قانون تاسو ته ما ویلی و چې په مرکب اضافي کې به د مضاف ځان ته تعریف کیږي او د مضاف الیه به بیا به دا دوانه سره یو ځای راغونډ کړی شي او د دې بس شي کیږي یو لقبی تعریف کیږي. څه به کیږي؟ طالبانو دې تراشی فقه راغلی د لغتن دا راځي په معنا د نفس پوهې سره او په معنا د فهم سره. پوهه او فهم دلیل د دې څه شی دی؟ حدیث مبارک کې راځي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله تعالی د خیر اراده وکړي نو هغه ته په دین کې پوهه ورکړي او فقاهت ورته ورکړي. چاته چې الله تعالی اراده د خیر وکړي نو په دین کې څه شی ورکړي ورته؟ نو دا یو فقه دلته د فقه نه په معنا د چا سره د پوهې سره په دین کې ورته پوهه ورکړي. فقه په اصطلاح کې چاته ویل کېږي نو یو تعریف مسلم ثبوت والا کړی دی. هغه وی فقه حکمت شرعیه فرعیه. لن تعبیر کړی دی. ګوره فقه د چا نه عبارت ده؟ حکمت شرعی دی فرعی. حکمت معنا علم دی فرعی او شرعی. شرعی خبره مو مکړه منسوب بسوی شرع او د فرعی وضاحت مو مکړه. حکمت شرعیه فرعیه دې ته فقه ویل کېږي. دویم تعریف د فقه راته علماء کړي او دا د متقدمینو نه را نقل دی. معرفت النفس ما لها و ما علیها. معرفت ته نفس دی چې نفس پیژني هغه څه لره چې کم څه د په ګټه دي او هغه څه لره چې کم څه د په تاوان دي. نو د کم څه د دنیا او د آخرت په ګټه دي او په تاوان دي هغه او پیژني نو دې ته څه ویل کېږي؟ فقه ویل کېږي. نو په دې کې به اعمال او عقاید دواړه داخل دي. هغه عقیده پیژندل چې هغه ستا په تاوان وي، هغه عقیده پیژندل چې ستا په ګټه وي، هغه عمل پیژندل چې ستا په تاوان وي، هغه عمل پیژندل چې ستا په ګټه وي. دغه شی ته څه ویل کېږي؟ فقه ویل کېږي. نو دا اصطلاح د متقدمینو کې فقه چې د عمل او د طرف ته عقیدې دواړو ته شامله وه. همدا وجه د طالب موږ او تاسو وایو د امام صاحب مبارک چې کوم کتاب دی هغې ته نوم الفقه الاکبر ایښی دی. څه شی ورته ایښي دي؟ الفقه الاکبر. الفقه الاکبر. نو دا خو د فقه مسله خو پکې هم نشته دی چې کوم موږ تاسو کوم شي ته فقه وایو. نه پکې د مونځ ذکر شته، نه پکې د روژې ذکر شته، نه پکې د زکات ذکر شته، نه پکې د حج، بلکې عقیده پکې ده. نو فقه ورته ولې وایي؟ نو دا اصطلاح د متأخرینو نه ده. دې ته فقه ویل کېږي په اصطلاح د متقدمینو کې. مخکنو علماو په اصطلاح کې فقه دغه شی وه. معرفت النفس ما لها و ما علیها. نو عمل تم شامله وه او عقایدو ته هم څه شی کوله شامله وه. دریم تعریف علماء دا کړی دی فقه چاته وی هو علم يعرف به الاحکام الشرعیه الفرعیه المستنبطه عن الادله التفصیلیه. دا تعریف صاحب التوضیح کړی دی. وی دا یو علم دی چې پیژندلی شي په دې سره احکام شرعیه فرعیه چې هغه مستنبط دي د ادله او تفصیلیهونه. د چا نه؟ الکه ادله شرعیه فرعیه مخکې درس کې مې درته ویلې. مستنبط د ادله او تفصیلیهونه په څه طریقه باندې دي نو هغه مې درته په تېر درس کې ویلي. هو علم يعرف به الاحکام الشرعیه الفرعیه المستنبطه على د چانه؟ دا صاحب د توضیح دا تعریف کړی دی. خدا غوره تعریف دی د نورو تعریفونو په نسبت باندې. غوره ولې دی؟ ځکه طالبه غوره ځکه دی چې په هر تعریف کې جنس او فصل وي او دلته شته دا علمون چې ویلې دا جنس ته شامل دی ټولو علومو ته. يعرف بها الاحکام الشرعیه دا فصل دی په دې سره منطق و غیره ورنه اوتل ځکه په هغې احکام شرعیه نه پیژندل کېږي، په هغې سره احکام عقلیه پیژندلی کېږي. دارنګه علم النحو او صرف یې نه اوتل او بیا چې کله فرعیه وویلې نو علم کلام ورنه اوته. المستنبط عن الادله التفصیلیه چې وویلې نو په دې سره اصول فقه اوتل ځکه اصول فقه کې ادله اجمالیه او که څه شی او تفصیلیه او طالبان.
او کم تعریف کې چې جنس او فصل وي نو هغه اولا او غوره وي، نو بهترین تعریف دغه دی چې کم تعریف صاحب د توضیح کړی دی. خانو بیا موضوع د فقه څه شی د طالبه، نو موږ او تاسو ویلي موضوع د فقه ده فعل د مکلف من حيث الصحة والفساد والحرمة والوجوب. دغه حیثیت کې په فقه کې بحث کیږي د فعل د مکلف نه، لکه مونځ دی، روژه ده، دغه افعال نه بحث کیږي. کیفیت العمل کې مخبره کړې و او د دې حیثیت نه چې دا یا حرام ده یا طالب واجب ده یا صحیح ده یا فاسد ده، خو دغه شیان په فقه کې بیانېږي. او غرض د فقه څه شی دی؟ الا معرفت افعال المکلف، معرفت احکام د چا دی؟ د مکلف. فقه مو پیژندل لغتا او اصطلاحا، تعریفونه مو مرته وکړل. نو اوس راشي طالب اصول راغلی، نو اصول چاته ویل کېږي؟ و اصول چې دی دا جمع ده، اصل ده، او اصل لغتا ویل شي ما یبتني علیه الغیر، هغه ته وایي اصل چې په دې غیر بناوي. ما یبتني علیه الغیر ته څه شی وایي؟ اصل ورته وایي، اصل. او دا ابتنا چې دی دا بیا په دوه قسمه ده، یو ابتنا حسی ده او بل ابتنا عقلی ده. ابتنا حسی می درته ویلې و که ابتنا ثقافي علی الجدران، او ابتنا عقلی می درته ویلې و که ابتنا الدلیل علی دلیل بنا ده په چا باندې؟ په مقدمه باندې. ابتنا د چا شو؟ د مدعا شو په دلیل باندې. اصل په اصطلاح کې کله په معنا د قیدی کلی هم راځي، کله په معنا د دلیل راځي، کله په معنا د اولا او د راجح راځي. اول لك كل فاعل مرفوع اصل من اصول النحو، مونږ اصل الته په معنا د قیدی کلی سره دی. دویم چې اصل په معنا د دلیل راشي، مونږ او تاسو وی فإن اصول الشرع 4، اصول د شرع سودی سلور. نو اصول دلته په معنا د ادله سره ده، ادله د شرع چې دی دا سلور دي، ادله د شرع سلور دي. او دریم چې کله په معنا د اولا او د راجح راځي، لکه الوضوء اصل بالنسبه الى التيمم، په نسبت ته چا؟ اصل په معنا دلته د چا سره دی؟ الا راجح سره کنه. او بل طالب کله په معنا د استصحاب الحال راځي، استصحاب الحال، لکه مونږ اصل په وضو کې طهارت دی، نو دا استصحاب الحال عبارت دی د ابقاء د ما کان نه په ما کان باندې. الکه یو شی دی بس اوس دی، نو دا پاغه حالت پر خودل چې په کم حالت باندې مخکې و، نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ استصحاب الحال ویل کېږي. د اصول فقه تعریف څه شی دی بیا؟ نو هو علم يعرف به احوال الادله الاجماليه من حيث استنباط الاحکام. دا علم دی چې په دې سره پیژندل شي احوال د ادله اجمالیه د حیثیت د استنباط د احکامونه. نو په دې قید سره احتراز د چا نه وکړو؟ د اصول الحديث نه، ځکه هغه من حيث الروات دی. ګوره موضوع د اصول فقه څه شی ده؟ ادله 4 دي. غایه څه شی ده؟ معرفت احوال الادله في استنباط الاحکام، یا غایه معرفت طریقه استنباط الاحکام من الادله 4. وشو او دریم علم هغه علم کلام د علم العقائد ورته هم وی طالبه، علم الكلام او علم الكلام او علم العقائد څه شی دی؟ نو عقاید جمع د عقیده، د عقیده ویل شي قضیه ذهنیه ته، او دې ته علم العقائد ځکه وی چې په دې کې بحث کیږي د چانه د قضایا او ذهنیه. قضایا دوه قسم دي، تاسو ویلي دي کنه، لفظیه ده الا او ذهنیه ده. کومه قضیه ذهنیه چې هغه څه شی مرتبه د اذعان او جزم ته ورسیږي، نو طالب هغه ته څه ویل کیږي؟ هغه ته بیا عقیده وایي. مثلا یعنی یو مضمون د قضیه چې ذهن تراش چې پغی کې ثبوت المحمول للموضوع یا سلب المحمول عن الموضوع، او په دې نسبت ایجابي یا سلبي باندې ستا اذعان راشي، باور دی راشي لک مضبوطه، نو دې ته بیا عقیده ویل کیږي. نو تاسو بیا پیژندلې عقیده دوه قسمه ده، عقیده اسلامیه ده او بل غیر اسلامیه ده. الکه عقیده اسلامیه څه معنی؟ خو اسلامي عقاید قضایا ستا په ذهن کې پراته دي او هغه مرتبه د چا ته رسیدلې د جزم ته. او غیر اسلامیه څه معنی؟ غیر اسلامیه قضایا ستا په ذهن کې پراته دي او هغه مرتبه د چا ته رسیدلې دي؟ د جزم ته رسیدلې دي. لکه مثلا مخکې ویلو عذاب القبر حق یا الله واحد، نو دلته دا چې مرتبه د جزم ته رسیدلې، نو دې ته څه ویل کېږي طالبان؟ الا دې ته قضایا اسلامیه ویل کېږي. یو سړی راولګي د خدا نه خواسته هغه په دې عقیده باندې دی چې الله لیس بموجود، په دې عقیده ده قضیه ذهنیه مرتبه د جزم ته رسیدلې ده، نو دا عقیده ده. خو عقیده اسلامیه ده که غیر اسلامیه؟ غیر اسلامیه عقیده ویل کېږي. په دې باندې تاسو پوه شئ. اوس ورپسې راځي مولا صاحب چې وایي چې د علم ته علم الکلام وایي.
ځکه عنوان د مباحثو د دې کان قولهم الکلام، دا قول د دوی چې څه شی الکلام فی کذا وکذا، خبره پدې کې ده، خبره پدې کې ده. نو طالب دې اوس وجه د تسمیه بیانوي ښه، او دا ځان سره یاده کې وجه د تسمیه په اسامی او د اصطلاحات او د فنونو کې علما بیانوي، او وجه د تسمیه په اسامی او په نومونو د اشخاصو کې معتبره نه ده. وجه تسمیه په عام نومونو کې ولې معتبره نه ده؟ په اسامی او د اشخاصو کې ځکه دا ډیر دي. نو پیخي بیزم چې ته د هر یو د پاره وجه تسمیه بیانې، خدا خو ګران کار دی، او علوم خو په شمار څه علوم دي، دغه د پاره خلک چې د څه شي ذکر کوي. اله نو دی ویل ان عنوان مباحثه، ځکه عنوان د مباحثو د دې چې دا په چا کې اله مراد د مباحثو نه مسائل دي چې د علم ورنه جوړ دی. نو کان قولهم الکلام فی کذا وکذا، نو طالب اوس دی علم ته چې علم الکلام وینو دا ولې وای دا تسمیه المعنون ده باسم العنوان. تسمیه د چا ده؟ په اسم د چا سره، او علاقه په کې هم دغه ده. نو ځکه علاقې د مجاز مرسل په سلی رشته کې منحصر نه دی، او په کې دا مرشمار کا بلې ته وګوره. او ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدلنا جدالنا، یا خو وجداد چې مسأله د کلام په دغه فن کې دا د اشهر مباحثونه او اکثر و په اعتبار د نزاع او د جدال سره، حتی ان بعض المتغلبه، بعض متغلبه چې هغه بعض خلک چې غلبه مندلې و دوی قتل کړي او ډیر د اهل حقنا لعدم قولهم بخلق القرآن، ځکه دوی قول بخلق القرآن نکوا. نو ډیر لانجه چې جوړاو نو دا په مسله د کلام کې وا شر مبحث پکې دا. نو طالب په دې صورت کې و بیا دا څه شي شي الا تسمیه د شی شي په جزء اشهر او اشرف سره، تسمیه تو شی ده الا باسم الجزء اشرف والاشهر بل ترازی. ولانه یورث قدرة على الكلام، یا دی علم تا علم الکلام زکوی چې دا بخی انسان لرا قدرت په کلام او په خبرو کولو باندې، په تحقیق د شرعیاتو کې او په الزام د خصومو کې، لکه منطق فلاسفه ولرا. منطق چا لرا؟ چې څنګه منطق فلاسفه ولرا قدرت بخی، نو دقه سي دا علم چې په تحقیق د شرعیاتو کې انسان ته قدرت علی الکلام بخی. کوم مولا ته علم الکلام او علم العقاید یاد وي، په عقیده پوهیږي، هغه ډېرې ښې خبرې کوي، ښایسته عقیده بیانوي. تاسې اخوندانو ګورئ چې څوک په عقایدو نه پوهېږي که نه، نو بس دا هر چا ته چې خوله جینګه جینګه کوي، تم ښې صاحب تم ښې تم ښه وایي، دی هم ښه وایي، دی هم بد نه وایي، پلار دې هم ښه سړی و، نیکه دې هم ښه سړی و. دا ولې؟ دا بیچاره چې دا قدرت ته وس توان په دې خبرو کولو نه لري، دا په علم الکلام نه پوهېږي، په عقیدې نه پوهېږي. که دی په علم الکلام پوهېدلی نو دته دا په تحقیق د شرعیاتو کې چې دا سبا رالګېږي او مسله شرعیه ثابتوي، نو هغې کې دله څه شی بخي قدرت. نو دا بیا تسمیه المسبب ده باسم السبب. څه شی ده طالبه؟ بل ترازی سرا. ولأنه اول ما يجب من العلوم التي، یا خدا د دی وجنه چې دا علم دا اول داغ علومونه ده چې واجب ده، من العلوم التي ما يجب من العلوم التي انما تعلم وتتعلم بالكلام، فاطلق عليه هذا اللفظ لذلك. یلکه دا علم وې داسې علم دی چې د دې تعلیم او تعلم چې کیږي بالکلام په سخن او په خبرو باندې کیږي، دا نور علوم نه دي. نور علوم ګور هغه کله په اشارو هم زده کیږي او په خطوط او غیره هم زده کیږي، خو علم الکلام چون کې پیچلی علم دی، دا بغیر د کلام نه په بل شي باندې نه زده کیږي. نو چې بغیر د کلام نه په بل شي نه زده کیږي، د علم ته نوم یې ښی دی علم الکلام. نو دا تسمیه الموقوف ده باسم الموقوف علیه. تسمیه د چا ده طالبان؟ موقوف ده په چا سره؟ اسم د موقوف علیه سره. ها نو فاطلق علیه هذا الاسم لذلك، دیو جن ورته وی چې اول دا په کلام سره زده کی، ثم خص به، بیا د علم الکلام هم ته پورې خاصه او اطلاق په نور باندې ونشه. د څه شي د پاره؟ الا تمیزن، د وجه تمیز د علم کلام نه د چانه د نور علومونه، چې د دې علم الکلام د نور علومونه څه شي راشي په تمیز راشي. بل ترازی. او لانه یا د دې وجنه انما يتحقق دا علم چې د تحقق د دې راځي په مباحثه او په ادارې د کلام سره من الجانبین، دا چې زده کیږي نو په دې زده کیږي چې خلک په یو بل سره لګي، بحثونه پکې وکي او وغیره غیر د دنه. قد يتحقق بمطالعه الكتب،
نور علوم که تنها کتاب مطالعه کوي نو هم ثابتېږي او په تعامل سره هم کېږي او دا په دې شیانو سره نه کېږي. نو چې نه کېږي نو په دغه اساس او بنیاد باندې دغه علم ته علم الکلام ویلی کېږي. بل دا اکثر د علومونه د نزاعا و خلافا د خلکو په کې ډیره نزاع د عقایدو کې خلک بحثونه ډیر کوي کنه نو فیشتد افتقاره د دې افتقار ډیر زیات دی ال کلام کلام ته سره د مخالفینو چې تبه مخالفینو سره غږیږي د علم په وجه باندې او رد بکې ور باندې نو په دې وجه ورته علم الکلام وای. او بل ولی انه لقوه ادلته د وجه د دینه چې د دې علم څه شي دی الا ادله قویه دي سوار کانه هو الکلام ادله قویه دي نو دا د ذکر زیدل ته چې خبر هم دا ده د وجه د قوت د دلایلونه دون ما عداه من العلوم کما یقال لك چې ویلی شي اقوا د کلامین او ته هذا هو الكلام. ګوره دوه خبرې خلکو کې خو یو خبره ډیره مضبوطه خلکو لکه خبر هم دا ده نو چون کې د دې علم ادله قویه دي نو په دې اساس گویا کې خلک وایي چې کلام هم دغه دی بس کلام هم دا ده هذا هو الكلام کلام هم دا ده دون ما عداه من العلوم کما یقال لك چې ویلی شي اقوا د کلامین او ته هذا هو الكلام. بل ته ګورئ ولانه لابتنائه على الادله العقليه قطعيه یا د دې وجنه چې دا بنا ده په قطعي دلایل باندې قطعي عقلي دلایل باندې چې مؤید دي اکثر د هغه په ادله او سمعيه سره من الكتاب والسنه والاجماع دلایل په کې عقلي او تایید شته ده په ادله سره نو کان اشد العلوم دا ډیر د علومونه د تاثیرا فی القلب وتغلغلا فيه او تاویږي را تاویږي پزړه کې کلام اثر پزړه کې کوي نو فسمي بالکلام دا مسما شو په کلام باندې کوم کلام هغه کلام چې مشتق دی د کلم نه او هو الجرح. څه شی دی طالبان الته کاپیه شریفه کې موږ تاسو ویلي چې کلام مشتق دی د چانه یو قول پکې دا چې د کلم نه کلم جرح ته ویل کېږي. نو جرح چې څنګه په زخم او په بدن کې اثر کوي نو دا هم یو اثر په چا کې کوي په قلب او په بدن په زړه کې کوي یو ولوله پکې را پیدا کینو د دې وجه نه دې ته څه ویل کېږي کلام ویل کېږي.